Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students or my friends, Assalamu alaikum. خپل یوټیوب چینل باندې د یو بل ویډیو لیکچر سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. زمونږ چې نننی کوم لیکچر دی هغه د سټیټمنټ آف کیش فلو یا کیش فلو سټیټمنټ باره کې دی. څنګه چې مونږه مخکینو لیکچرز کې ویلیو چې بزنسز چې دي هغې ځان سره یو ریکارډ جوړوي، یو سټیټمنټس، یو ریپورټس ځان سره جوړوي چې هغې ته مونږه فاینانشل سټیټمنټس وایو. فاینانشل سټیټمنټس کې لومړی مونږه انکم سټیټمنټ یا سټیټمنټ آف فاینانشل پرفارمنس ووي، بیا مونږه ووي بیلنس شیټ یا سټیټمنټ آف فاینانشل پوزیشن، او نن مونږه دریم قسمه فاینانشل سټیټمنټ وایو کوم ته چې مونږه سټیټمنټ آف کیش فلو وایو. د فنډامنټلز آف اکاونټینګ کې دا زمونږ نن نهم لیکچر دی، لیکچر نمبر 9. سټیټمنټ آف کیش فلو یا کیش فلو سټیټمنټ دا څه دپاره استعمالیږي؟ ارګنایزیشنز یا بزنسز دا فاینانشل سټیټمنټ استعمالوي څه دپاره چې دوی شو کړي چې how the organization has generated cash inflow. چې کله بزنس ته کمې پیسې راشي دي ته هغې ته موږ کیش انفلو وایو، او کمې پیسې چې بزنس نه لړې شي هغې ته کیش آوټ فلو وایو. نو کیش فلو سټیټمنټ موږ ته ښایي چې ارګنایزیشن ته کیش انفلو څنګه شوې ده، یعنې د کمې ذریعو نه دې ته پیسې راغلي دي، او کیش آوټ فلو څنګه شوې ده، په کم طریقه د دې نه پیسې تللی دي. او دا دواړه چې کله موږ یو بل سره کمپیر کړو موږ سره نیټ کیش پوزیشن راشي چې کوم د موږ لکه مثال په طور د کال په آخر کې اوس موږ سره کیش شته که نشته. مثال په طور په کال کې موږ سره 1,00,000 روپۍ کیش انفلو شو او کیش آوټ فلو 80,000 دی. نو نیټ کیش موږ سره څه پاتې شو؟ 20,000. 1,00,000 رالی او 80,000 روپۍ لړې 20,000 پاتې شوې. کیش فلو سټیټمنټ کې مونږه کیش انفلو او کیش آوټ فلو چې کله ریکارډ کوو نو درې مختلف کیټګریز کې ریکارډ کوو، یعنی د درې مختلف هیډینګز د لاندې ریکارډ کوو. یو ته مونږ وایو اپریټینګ اکټیویټیز، یو ته مونږ وایو انویسټینګ اکټیویټیز، او یو ته مونږ وایو فاینانسینګ اکټیویټیز. چې کوم کیش مونږ ته راغلی دی، یعنی کیش انفلو شوی دی یا مونږه پیمنٹ کړی دی، کیش آوټ فلو شوی ده په اپریټینګ اکټیویټیز باندې، نو هغه مونږ ریکارډ کوو چېرته؟ د اپریټینګ اکټیویټیز لاندې. اپریټینګ اکټیویټیز څه ته وایي؟ د ډے ټو ډے چې کوم بزنس دی د ارګنایزیشن. مثال په طور چې زموږ څومره ریسیویبلز دي هغې چې کله مونږ ته پیمنټ وکړي هغه مونږ په اپریټینګ اکټیویټیز کې استعمالوو، ځکه چې دا ریسیویبلز زمونږه د روزمره بزنس ټرانزیکشنز د وجې پیدا شوي وو. دغسې چې مونږ کله خپل کریډیټرز ته سب پیمنټ کوو نو هغه هم د اپریټینګ اکټیویټیز لاندې راځي، ځکه چې دا هم د اپریټینګ اکټیویټیز د وجې پیدا شوي دي. اپریټینګ اکټیویټیز یعنی هغه کارونه، هغه اکټیویټیز کوم چې د بزنس مین کار دی، د بزنس چې کوم د کم په ذریعه چې دی پیسې ګټي، کم په ذریعه باندې چې دی بزنس کوي. مثال په طور یو سټیشنری والا دکان دی، نو دا دکان کې اپریټینګ اکټیویټیز څه دي؟ کتابونه خرڅول. دغسې کپړو والا دکان دی، نو د هغه د بزنس کې اپریټینګ اکټیویټیز څه دي؟ کپړې خرڅول. نو په دې کپړو خرڅولو یا دې بکس خرڅولو باندې چې څومره کیش انفلو شوی ده او څومره کیش آوټ فلو شوی ده، هغه به مونږ د اپریټینګ اکټیویټیز لاندې ریکارډ کوو. دغسې د بزنس سره څه پیسې دي او د انویسټ کړي دي، چېرته یې لګولي دي، نو د دې انویسټمنټ کولو د وجې چې کم پیسې دته راشي کیش انفلو شي، یا د دې د وجې چې کم کیش آوټ فلوز کېږي، نو هغه مونږ د انویسټینګ اکټیویټیز هیډینګ کې ریکارډ کوو. دغسې چونکې د بزنس له پیسې پکاري، مثال په طور دی یو نوې مشینري اخلي یا یو بل مثال په طور یو بل سټور کولاوي،
یا سنور سره لپاره بزنس له پیسې پکار دي چې هغې ته موږ وایو فاینانسینګ. نو د داسې قسمه اکټیویټیز دپاره چې کوم پیسې بزنس ته راشي کیش انفلو، یا داسې قسمه اکټیویټیز باندې چې کوم د بزنس پیسې ولګي کیش آوټ فلو، نو هغه موږ چېرته ریکارډ کوو؟ په فاینانسینګ اکټیویټیز کې. ٹھیک شو جی. فاینانسینګ اکټیویټیز څه ته وایي؟ چې د دې بزنس مالی ضرورتونه پوره کولو کې چې کومې پیسې لګي یا راغلي دي یا تللي دي، نو هغې ته موږ فاینانسینګ اکټیویټیز وایو. او بیا موږ څه وکړو چې موږ سره یو د هر کال په کیش فلو سټیټمنټ کې یو اوپننګ کیش بیلنس وي، یو موږ سره نیټ کیش بیلنس راشي. نیټ کیش د څه نه راشي؟ دا ټول چې موږ ماین کیش د درې واړه هیډنګس کې چې کیش انفلوز او کیش آوټ فلوز موږ پلس ماینس کو، نو موږ سره یو فګر راشي نیټ فګر چې دا موږ نیټ کیش فلو فار د ایر وایو. اوپننګ او نیټ کیش فلو موږ دواړه یو بل سره جمع کو، نو دې نه موږ سره څه راشي؟ کلوزینګ کیش فلو فګر موږ سره راشي د کال لپاره. او کلوزینګ کیش فلو موږ د څه ښیي چې د کال په آخر کې د بزنس سره څومره پیسې دي. ٹھیک شو جی. دا یو سیمپل دی د سټیټمنټ آف کیش فلو. دې کې تاسو وګورئ درې اکټیویټیز دي چې کوم دا بلیک کلر کې هایلایټ کړي دي: اپریټینګ اکټیویټیز، انویسټینګ اکټیویټیز او فاینانسینګ اکټیویټیز. لومړنۍ تاسو وګورئ ریسیټس کلیکشن فرام کسټمرز. د کسټمرز نه هغه کسان چې چاته موږ کسټمرز چاته موږ په قرضو باندې سیلز کړو، د هغې نه چې کومې پیسې موږ ته میلاو شي هغه موږ چونکې زموږ د بزنس د اپریشنز حصه ده، نو هغه موږ اپریټینګ اکټیویټیز کې هغه ریکارډ کو. کیش انفلو ده دغسې چې څومره پیمنټس موږ کړي دي د بزنس دپاره، یعنی موږ انوینټري اخیستې ده، موږ امپلایز ته تنخواګانې ورکړي دي، موږ رینټ ورکړی دی، موږ یوټیلیټیز پے کړي دي، ایډورټایزمنټ موږ کړی دی، انکم ټیکس موږ پے کړی دی. دا ټول پیمنټس هم څه دي؟ پیمنټس یا دا ټول کیش آوټ فلوز هم موږ سره اپریټینګ اکټیویټیز دي، دا موږ سره اپریټینګ اکټیویټیز کې راشي. او تاسو وګورئ چې کیش انفلو مونږه پازیټیو فګر الو او چې کم پیمنټ مونږه کوو هغه مونږه نیگیټیو فګر الو په بریکټ کې بندو. دا دواړه چې مونږه پلس ماینس کو، نو مونږ سره تاسو وګورئ 58,140 مونږ سره د اپریټینګ اکټیویټیز نه نیټ کیش فلو رااله. 6,82,080 روپیز مونږ سره انفلو وا، دا نور مونږ سره آوټ فلو شو. نو د دې نه مونږ سره بقایا پیسې څومره پاتې شوې؟ 58,140. بیا دویم هیډینګ دی انویسټینګ اکټیویټیز. مونږ پیمنټس وکړو، مونږ سره اکوپمنټ اخیستی دی، د لپاره مونږ پیمنټ وکړو، نو دا انویسټینګ اکټیویټیز ده. دغسې مونږه څه اکوپمنټ خرڅ کړه، د هغې نه مونږ ته چې کومې پیسې راغلې هغه مونږ سره انویسټینګ اکټیویټیز ده. دغسې دا دواړه چې مونږ یو بل سره پلس ماینس کړو، مونږ سره به نیټ کیش فلو فرام انویسټینګ اکټیویټیز شي. او دریم هیډینګ مونږ سره د فاینانسینګ اکټیویټیز دی. ریسیټ فرام سیل اف کامن سټاک، مونږ خپل شیرز خرڅ کړل. پیمنټس اف ډیویډنډز وایي چې کله یو بزنس خپل د دې چې کوم مالکان دي اونرز دي د کال په آخر کې چې کله پروفیټ وشي او د پروفیټ یو خاص حصہ د خپل شیر هولډرز یا انویسټرز ته ورکړي، نو هغې ته ډیویډنډ ویلی شي. نو دا موږ سره فاینانسینګ اکټیویټي ده. ریسیټس فرام بوروینګز، که چا د بزنس چا نه قرضه واخلي نو هغه موږ سره کیش انفلو ده، خو د فاینانسینګ اکټیویټیز لاندې راځي. دغسې ریپیمنټس اف ډیټس، بزنس چې کله خپلې مخکې چې د قرضې اخیستې وي، ظاهري خبره ده قرضه خلک د ضرورت لپاره علي، نو ځکه چې کله بیا هغه پې کوي هم نو هغه به هم په فاینانسینګ اکټیویټیز کې راشي. تاسو وګورئ کیش بیلنس په 31 ډسمبر 2006 0، یعنی اوپننګ کیش بیلنس موږ سره 0 و. په دې کال کې نیټ کیش بیلنس موږ سره راغی 10,680. دا د درې واړو net cash flow from operating activities, net cash flows from investing activities او net cash flows from financing activities چې کله موږ درې واړه جمع کړل نو دا فګر موږ سره راغی. او دا موږ سره همدغه موږ سره کلوزینګ فګر دی، ځکه چې موږ سره اوپننګ فګر نشته، نو موږ سره اوپننګ فګر 0 دی او نیټ کیش فګر دا دی 10,680. نو کلوزینګ د کال په آخر کې موږ سره 10,680 روپۍ موږ سره کیش پروت دی. ٹھیک شو جی. دې سره زموږ د نننی چې کوم لیکچر و چې کوم په سټیټمنټ آف کیش فلو باندې هغه ختم شو. امید کوم چې تاسو به پوه شوي او د سټیټمنټ آف کیش فلو په کنسپټ ضرورت او په دې کې څه صحیح په هغې به هم پوه شوي. بیا هم که څه قسمه پرابلم یا مسله
نو د ویډیو نه لاندې کمنټ کې تاسو خپل مسله لیکلی شئ یا ډایرکټ ماته ایمیل کولی شئ چې کوم ایمیل تاسو ته مخامخ کاري او ان شاء الله زه به تاسو ته په ټایم باندې جواب درکولو کوشش کوم. د نه علاوه ملګرو زما چې کوم دا یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ، تاسو دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ او خپل نور ملګرو ته مو وایي چې دا چینل زموږ سبسکرایب کړي او ویډیوز لایک کړئ او نور ملګرو ته شیر کړئ څه لپاره چې ډېر خلک د دې نه فایده اوچته کړي او دا ویډیو ډېر خلکو ته ورسي. تاسو سره ان شاء الله بل ویډیو کې ملاقات کیږي. تر هغې پر د الله په امان د ځان ډېر خیال ساتئ او ډېر خوشحاله اوسئ.